څوک چې خپل ایمان کامل کتل غواړي چې زما ایمان کامل دی او کنه د څلورو خبرو ته سوچ وکړي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان چې د دې سړي د خلکو سره څه معاملات دي د هغې یو مقصد دی چې الله راضي شي د دې سړي ایمان کامل نن خفه کېږه مه زمونږ خدای په بدل دي په دې به خدای راضي شي موږ د خپلو رشته دارو سره څه کوو شریعت د ګاونډیانو سره څه وایي شریعت د ګاونډیانو سره ویلي دي چې ستا کور دی ته پې دویم چت جوړی نو د خپل ګاونډي نه به اجازت لري چې هغه باندې سوری کوي نن موږ سیجل کوو دورونه جدا شي نو موږ یو ورور دنګه پر دنګو چې به د سوری کوو نن موږ دورونه جدا شو یو ورور سره څه معامله دی زمونږه زمکه خو جدا کړه خان پسې لاړمه خان کاکا زما دا زمکه ده دا زه خرڅومه هغه وایي زه په دې کنال څه کوم یي مړه دیواله هغه وایي زه یې نالمه یي مایله هسې راشه او زمونږ زمکه باندې هسې وګرځه د ده مقصد څه په دې خبره چې دا خان به وګرځي زما رور به خبر شي چې رور مې خبر شو په 10,000 مرله باندې راوسته ځواب زما د خان په 50,000 علي نو رور به یې رانه په 50,000 باندې د دې رور باندې دا ځمکه په 50,000 باندې د خان ملک په وجه تا خرڅه کړه او د خدای نه غواړي جنت الفردوس نو لیونی به یې نو در به کې خدای جنت الفردوس اخلاص نه وي صحابه کرامو معمول سو خپل ګاونډي ته به وي زما دا ځمکه زمانه زما بل سړی په 800 علي خو چونکې ته زما ګاونډي زه تاله په 400 دی ځکه د جنت زیري راتلل او پنځمه خبره چې کوم سړی د خپل نیک عمل نه رستو بیا په خپلو کړو وړو باندې جاړي نو پوه شه چې د دې سړي عمل عند الله علم نافع دی نن قاریان به خوشحالیږي قاري صاحب به خوشحالیږي 14 شاګردان مې فارغ شول برید بتاوی زما خو غټه مدرسه ده 14 کسان مې فارغ کړل یو ته مې حفظ وکړو چاته مې ترجمه وکړه کور کې مې بنادو د سبق وي او قاري صاحب لږ یو 2 رکعته لمونځ وکړه وجاړه چې د قیامت په ورځ ته د الله نه په دې اجر غواړي پښتانه وایي زه دې پوزه پرې کوم او ته چارګل غواړې ته پې اجر غواړې الله وایي راځه چې حساب کتاب وکړو دا ګلالي ماشومان پلار او مور تا له رالیږلي وو د دې ناموس حفاظت ستا په ذمه و د دوی د وخت حفاظت ستا په ذمه و د دوی د ټایم حفاظت ستا په ذمه و دوی له وال یوه لخته په کار وه تا 2 لخته ولې والی دوی ته سبق ګنټه په کار و تا ته 15 منټه کم ګنټه سبق ولې ویلی دوی ته سبق په تجوید سره په کار و تا ته بې تجویده ولې ویلی ته چې په ګنټه سبق کې ناست وي تا موبایل راواغست د چا سره دې خبرې کولې ته خو ډاکټر نه وې د دې زمانې چې یو له دې په خولې کې ترمامیټر ایښی دی بل ته دې سټوسکوپ لګولی دی بل ته دې بلډپشر مشین لګولی دی او ټولو ته دې پین کاغذ راغستی ها څه چل دی ها څه چل دی هو څه چل دی دا خو ډاکټران به د دې زمانه کې ظالمان شول ته به داسې خو نه کوې چې دلته هم واړه سبق وي دلته هم سبق وي دلته هم سبق وي ته به څنګه ټولو سبق اوري ته به په دې فراغت نه وروستو الله ته جاړې الله حساب کتاب را سره ونه کړي امام فخرالدین رازي رحمه الله مقدمه مې کته په هغې کې هغه جوړلي دي چې الله علم کلام کې مې بحث کړی دی خو کو د احقاق حق دپاره مې کړی د ابطال باطل دپاره مې کړی الله په دې اجر نه غواړمه صرف معاف مې کړي او کو تا ته پته ده چې ما د بل مقصد دپاره کړي بیا چې څه سزا راکړي هغه راته راکړي خو الله ما معاف کړي صرف نن مونږه په دې پروګرامونو کو دا مقصد وي چې خلکو ته ترغیب میلو شي دا به جایز وي کو دا نمود نمایش وي دا فخر مفخروي بیا به د قیامت په ورځ باندې د الله په درګاه کې مونږ جرمدار یو او زه همیش دپاره په خپلې مدرسه کې هم او د نورو مدرسو ورته وایم چې کله پروګرام وشي 2 رکعته لمونځ به د توبې کوي الله معاف مې کړي څه کوتاهي رانه شي هغې سره ګزاره وکړي